بسم الله الرحمن الرحیم. او ناظرین په فقهي مجلس په دې فرصت کښې چونکې میشه د کاروبار د بزنس ته پورا باقاعده آغاز هم کړی و. د هغې قواعد ضوابط اصول مفتی صاحب نور صاحب سره تشریف فرما دی. په دا مخکې فرصتونه په دا مخکې مجالس کښې خو هم د کاروبار فضیلات او هغې متعلقات هم بیان کړي وي. نن باقاعده د اصول نه آغاز کوي. نو از مفتی صاحب ته بلنه ورکوو چې دی د کاروبار د اصول په شروعات سره او مطلب خپله لبکشهی وفرمایي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب الله پاک ته په د مجلس خیر برکات وچوي او الله پاک ته وکړي چې د موتو څومره سامعین دي چې د حروم نه باد شي. د موتو د دغې مجلسي بنیادي مقصد دا دی چې کوم کسان کاروبار ته وتلي دي که چیرې دا تمنا کوي چې موږ ته داسې سبق ملو شوی وای چې زه د حروم نه بچ شوی وای، نو انشاءالله په اسوني سره که د موږ سره شریک شي یا الله په فضل سره د یو د حروم نه بچ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې کوم بدن په حروم باندې وټ شوی وي، ستر شوی وي، هغه جهنم ته خامخا دریږي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو ته داسې عمل وښیه چې زه دعوه مې قبلیږي، مستجاب الدعوات جوړ شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد ورته وفرمایه چې ای سعد ته خواروق شو که حلول کا، چې د تو خواروق شو که حلول شي تو دعوه قبلیږي. او دا یې ارشاد ورته وفرمایه چې په ذات مې دا قسم وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مو ځون د په قبضه کښې دی چې د حروم بیا لقمه د سړي خوله ته لوړه شي، څلوېښت چې د عبادت نه قبلیږي. نو که چیرې سامعین د میشتو سره په دغه شي د الله پاک په فضل سره د ډېر د حروم نه بچ شي. الله د دعاس وکړي. مفتی صاحب زه د اصول د اسونه د پورا اول بیا غاکو چې انسان په دې دنیا کې دوه قسمه کاروبار کوي. یو سړی داس وی چې هغه کاروبار کوي ځون تخپل کوي انفرادي، ا دې بلچ نری پیور نسی نه دې بلچ سره شریکوله وړي، خپل یې سرمایه دو، خپل یې دی کونده، خپل کاروبار دی. یو قسم داسې کاروبار دی. یو قسم داسې کاروبار دی چې هغې ته پارټنرشپ یې میشتوس مشارکه مزاربت ورته یې چې یعنې دی د بل چا سره شریک دی، بیولي کوي او یا داسې کوي چې د د کون دی د د کونکشې ټولې خپلې ریپې نه دي، بلکې د یو نه ویر نیولې په ګاټه، د بل نه ویر نیولې په ګاټه، یا د ځون سره شریک کړی. نو یو دوی داسې کاروبار دی. انشاءالله که خدای کول اول اصولو د هغې ویي چې کوم د ګوشې کاروبار دي، ځکه چې په اول کاروبار شه دا اصول ضروری دي. البته یو څو خبرې نورې داسې دي چې هغې خیال کول ضروری دی. نو انشاءالله که خدای کول دا سبق و سمعینه ته ارسون شي. مفتی صاحب په ټولې نه اول خبره د کاروبار د پوره دادو چې سړی کوم شی خرڅوي چې دا د معلوم وي چې د دغه شي خرڅول جایز دي که نه جایز دي. دا حروم شی دی د مو د پوره چې زه خرڅ کو که دا شی خرڅول په شریعت کې جایز دی، حلول دی. لکه دغه داسې مثال دی چې په کور دادو چې سړی کاروبار کوي د نشي د شی نه دا نه کوي، ځکه چې د نشي شی نه خرڅول حروم دي. او سړی چې کاروبار کوي داسې کاروبار دا نه کوي لکه فرض که نن سبا ګیمینه دي، دغه دکون یې خلوص دی، تصویري نه دي، غانې بجانې دي، دا شیونه دا کاروبار د سړی نه کوي. کوم یو سړی چې په دغه شی ملوث وي نو د هغې کله آمدن حلول کېدای نه شي. نو یو خو اول پوینټ دا دی چې سړی کوم شی خرڅوي چې شی حلول وي. لہذا په دغې پورې ته سړی دغه شي خیال ساتي چې وینه د سړی نه خرڅوي. که چیرې د چاته وینه ورکوله نو دغسې ورکوي، خرڅولی نه شي. شراب د سړی نه خرڅوي، شراب ته نه خرڅوي. یو انسان ګردي بل انسان ته لګېږي دا نه شي. او یا د دا خیال کوي چې ویښته دا نه خرڅوي. کله کله وداس وشي غوړي باقاعده د خرڅوي په څه ګرځي، بس د انسان بس دانی دا شیونه چې کوم دي دا د انسان آزاد دی د بدن شیونه دا نشي خرڅولی. نو اول میشته دا کول پکار دي، دا خیال کول پکار دي چې زه کوم شی خرڅوم شی حلول دی که حروم دی. په دا نه بعد مفتی صاحب کوم شی
چې تر څو پورې د تو په ملک شي نوی رغلی تو کړی نوی سودو د نوی کړی شی ته مخ نشي خرڅولی. نو سړی د دغه شي ډېر زیات خیال ساتي چې شی یې کړی نه وي او دا یې مخ خرڅ کړي. یعنې شی د خپل هوي او په تحویل کښې دی وي هغه په درم نمبر سي چې په تحویل شي دی وي خو اول دا چې سړی کړی وي. دغه داسې مثال دی مفتی صاحب چې فرض کا تو دی کون دی څوک درته روغی یو شی غوړی دی تو سره شته دی نه او تو بل دوکاندار ته ټلیفون وکړه دته دې وویل چې هغه دې ته ورسه هغه دې شو ته دا شی میلاو شي پیسې د دنې وصول کړې د هغه دوکاندار سره د تو بیا خپل رابطه وه او دته دې د ویس نه خرڅ کړه نو دا خرڅول دا ناجایز دي دغه ګاټه حرومه دو دا کاروبار کول حرام دي. سړی د دغه نه ځون بچ کوي. وای دغه داسې مثال هم جوړیږي چې فرض کړه تو یو شی صحیح کړی دی ګاډی دی پلاټ دی میله دو مځکه دو دا دې صحیح کړي دي تو نه دي او ته د بل سړي سره په وژغېدلې هغې ولې ته دې وویل چې چلو ته وښایه ما او ایله دې خرڅ کړه نو هغه شی تو کړی نه دی او تو ایله شو دا کړه چې دا دې مو دی او ایله دې خرڅ هم کړه نو دا کاروبار چې کوم دی دا کاروبار حرام دی. سړی د دغې نه ځون بچ کوي چې کله داسې غابوندې وي په داسې موقع باندې وي د انشاءالله مخ شروع شي چې کمیشن په تور باندې د اول ورته یایي چې شی پردی دی او زه صرف په منشي د مو کمیشن دی زه بارګینر یا بارګینینګ کوو. نو اول خبره دا وه چې کوم شی خرڅوي چې عادت سړي اول حلول په دوم نمبر چې عادي سړي ملکیت وي او مخکې ته سړی دا کوشش کوي چې کوم شی سړی خرڅوي هم چې تو کړی هوي تو په قبضه کښې هوي کوم شی چې د تو په قبضه کښې نه وي ته مخکې نشي خرڅولی. دغه داسې مثال دی لکه یو دوکاندار دی په لاهور شي سودو وکړله مول یې په لیارې روون دی او ایله ته یې دی خرڅولی نشي. او دغه رنګې یو سړی دی د بهر نه یې مول غوښتی دی په لیارې په دوزه کښې دی وټې وټې مشیندرې دي او دا یې ایله ته خرڅ کړي چې د مور شی په لیارې روون دی نو دا په لیارې باندې خرڅول دا ټیک نه دي چې څو پورې عادت ته رسېدلی نه وي قبضه پرې کړې چې تر څو پورې عادت ته رسېدلی نه وي قبضه نه وي پرې کړې دا ټیک نه دی. او مفتي صاحب په دغې پورې مو ته دا کیسه په زړه شوه چې دا اوس نن سبا آنلاین کاروبارونه چې دي چې دا درته وایي چې ته 20,000 دي 25,000 دي لاک روپۍ دي دا جمع کا دا خو میژه داس کاروبار کوي دا شی دی په پلونکي ملک شی دی دا مې ویستو ته ایله ته تو ته میسج دي نو دا علمون چې فرمي چې دا جایز نه دی. دغې بنیادي خبره دا ده چې اول خو هغه شی تو ته پولیس نه درسي تو په قبضه کښې نه دی نو دغې چې کوم مخکې ګاټې دي دا اول خو دغې دا پته نه لګي چې دا حقیقت دی که حقیقت نه دی خالي تو په سرمایه باندې ګاټه کول دي نور د هغې تر څټ څه بنیاد کاروبار نشته دی. او بل که خدا نه خواسته موږ دا فرض کړي چې یاره دغې کاروبار شته په هغې ملک کښې مشینري پرې کړي دو په هغې دوی شی دا مشین پرې باندې کړی دی ولته یې دا پرې باندې کړي دي بیا دا ناجایز یې ځکه دی چې شی د تو په قبضه کښې نه دی د تو په قبضه کښې تللی نه شي ته که ډېر درته ویایې چې موږ ته د خپل شی چې وصول شي تو ته نه وصولیږي. نو دغې د وجې نه دا آنلاین چې داسې شیونه خرڅول چې دي دا ټیک نه دي. یو د آنلاین چاته پیسې لږل ګوښی شی دی شاپینګ خرید و فروخت مفتی صاحب ټول په آنلاین دی لکه دا مې کې طبیعي دی کون دی تو مو ته ټلیفونر وکړه مدیرینه چې بھائی مو ته دا کتاب ورولږه اول اډوانس ریپیر لاږه کتابه قیمته کتاب مو سره دی چې ته مو ته اډوانس ریپیر ولږه په نه بعد زه ته کتاب درلږه بالکل آنلاین ته چاته ریپیر ورلږلی شي قیمت ورلږلی شي په دې شي هېڅ غا نشته دی او آنلاین ته د چا نه بوکینګ کولی شي شاعر غوښتی شي یو د دې میژ چې کوم مروجه دی دا دی چې ته پیسې اکاونټ ته جمع کړې هغې پیسې تو ته مخصوص ګاټر ځي ماهانه پیسو به باندې تو ته مخصوص ګاټر درېمي او ایله تو ته یایي داسې چې تو په پیسې باندې نن دا شی شوی دی تو په پیسې باندې دا شی شوی دی په دا میاشت تو ته په لاک باندې دا راځي راغلی یو خو غټه خبره دا ده چې په هغې شی د تو نقصان شي ته نوی شریک کوم شي په نقصان شي چې ته نوی شریک د هغې ګاټه نشي کولی. نو آنلاین چې کوم دغسې کاروبار دی دا کاروبار ناجایز دی. نور آنلاین د چا سره ډیلینګ کول آنلاین د چا سره بوکینګ کول آنلاین د چا ته پیسې لږل خو ټیک کیسه ده په هغې خو هېڅ قباحت نشته دی. الله پاک ته وکړي دا 3 اصول دي الله پاک ته وکړي چې سړی دا شی خپل وي دا کړی دی وي دوم دا چې د په قبضه کښې دی وي او مطلب زیر تسلط او درم دا چې شی فی نفسه حلول وي حروم دی انشاءالله که خدای کول په دنه بعدو